إنك أنت العليم الحكيم. القرآن الكريم د ترجمه او د تفسیر نه مخکې د یو څو اصول او قواعد د زده کولو ضرورت دی. د دې لپاره چې یو عالم قرآن کریم په یو آیت کې سوچ کوي، تدبر کوي، نو هغه په کومه طریقه باندې کوي. قرآن کریم د کله چې الله رب العزت نازل کړی دی، نو د قرآن کریم تفسیر په مختلفو طریقو باندې علماء کرامو مفسرینو کړی دی. الله د باندې ټول باندې رحمتونه ولیږي. آئنده دور کې هم الله به داسې خلق پیدا کوي چې هغوی به د قرآن کریم تفسیر کوي، د آیاتونو وضاحت به کوي، دریاب کې ملغلرې نه خلاصېږي. قرآن کریم ما د قرآن کمالات، د قرآن علوم هغه خلاصېږي نه. الله هم سورة سعد کې وایي لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب، چې سوچو کې د دې په آیاتونو کې دیلا میں قرآن را لګړې دی، ولیتذکر اولو الالباب، او چې پند او نصیحت واخلي عقلمند. نو لیدبروا آیاته، سوچو کې د دې په آیاتونو کې. نو چې کله ته د قرآن په آیاتونو کې سوچ کې، اول قرآن کریم پیژندل پکار دی چې قرآن کریم څنګه کتاب دی. د قرآن کریم ګڼ نومونه دي او ډیر نومونه دلالت کوي په ډیرو صفتونو باندې. اسماء متعدده دلالت کوي په صفات متعدده باندې. لکه یو سړی هغه ته خلک قاری صاحب وایي، څوک ورته حافظ صاحب وایي، څوک ورته مولوي صاحب وایي، څوک ورته مفتی صاحب وایي. نو دا ګڼ صفت نومونه دلالت کوي په ګڼو صفتونو. حافظ صاحب ورته وایي ځکه قرآن کریم حفظ کړی، قاری صاحب ورته وایي ځکه تجوید کړی، مولوي صاحب ورته وایي ځکه علوم عالیه ویلي، صرف، نحو وغیرہ وغیرہ، فقہ، اصول. نو مولوی صاحب ورته وایي، مفتی صاحب ورته وایي ځکه په فقہ باندې ښه پوهیږي. نو چې څوک ترنه تپوس کوي نو هغه له صحیح فتوا ورکوي، مفتی صاحب ورته وایي. نو ګڼ نومونه دلالت کوي په ګڼو صفتونو. د قرآن کریم هم ګڼ نومونه ځکه دي چې قرآن کریم د ډېرو صفتونو والا کتاب دی. دا نومونه د قرآن کریم علماء الله د پاغی باندې رحمتونه ولیږي. هر چا د خپل وس مطابق، د طاقت مطابق محنت کړی دی، کوشش کړی دی. د قرآن کریم نومونه را جمع کړي دي او د قرآن کریم نومونه هغه ښودلي دي. چا لږ ښودلي دي، چا ډېر ښودلي دي. حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده
هغه قرآن کریم کې تدبر کړی دی، سوچ کړی دی، نو هغه په سیوطي او په نورو باندې زیادت کړی دی او شیخ القرآن تقریبا 2 نمونه د قرآن کریم ښودلي دي. ځکه هغوی قرآن کریم سره ډېر لګاو محنت یې کړی و، قرآن سره یې مینه وه، نو هغوی 2 نمونه د قرآن کریم ښودلي دي. دا نمونه دلالت کوي په صفاتونو د قرآن کریم باندې، لکه د قرآن کریم نوم د کتاب، ځکه دا مکتوب دی په مصاحفو کې. د قرآن کریم نوم د مبین، ځکه دا واضح کتاب دی. والکتاب المبین قرآن ذکر کوي سورہ زخرف 2 آیات. دا څه د قرآن نوم دی؟ قرآن کریم، انه لقرآن کریم. قرآن د لوستو کتاب دی او کریم عزتمن کتاب دی، ځکه د عزتمن ذات د طرف نه راغلی دی. دارنګه د قرآن کریم نوم دی نور، د قرآن نوم دی نور. وانزلنا الیکم نورا مبینا. سورہ نساء 104 آیات کې منګه تاسو ته راولېږه نورا مبینا، رڼا ښکارا. دغسې سورہ شورا کې راځي وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا. نو نور ورته وایي، د قرآن نوم دی روح. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. روح نوم دی ځکه دا د روحونو علاج دی او په دې باندې روحونو علاج کیږي. دغسې د قرآن کریم نوم دی هدن، ځکه دا هدایت دی. دا هغه چا دپاره هدایت دی چې هغه ته لار نه معلومه، نو لار ورته وښیي. چاته چې لار معلومه وي نو هغه له هدایت دی، ځکه هدایت په معنا توفیق او کلکوالي هم راځي، نو هغه کلکوي. لار ورته معلومه وي، موحدي عقیده یې سمه وي، خو چې قرآن کریم په صحیح طریقه باندې وایي نو هغه کلک شي، هغه مضبوط شي. هغه به زه په خپل ځای بیا د هدایت معنی انشاءالله کوم کله چې موږ په خپل ځای راشو. دارنګه د قرآن کریم نوم د فرقان. فرقان وی بیلون کتا، او قرآن کریم تا فرقان وی، او غو په خپل ځای بیا وایو فرقان ورته ولې وی؟ ځکه ورته فرقان وی چې دا جدا جدا راغلی، لږ لږ راغلی، لکه سورہ بنی اسرائیل 106 آیات چې منګه لږ لږ رالیږو لنثبت به فؤادک. دارنګې سورہ فرقان کې هم ورته 22 کې فرقان وایي چې د لږ لږ درته رالیږو. یا دې وجې ورته فرقان وایي چې دی بېلتون راولي په میان د خلقو کې، خلق جوړ راولي، دی بېلتون راولي. فرقان ورته ځکه وایي چې دی بېلتون راولي د خلقو په میانځ کې. څنګه خلق جدا کوي، صحیح خلق جدا کوي، غلط خلق جدا کوي، ګډوډي نه جوړوي. چې کله تا قرآن نه ویلې نو تا ته به پته نه لګي، ټول به ورته ښه خلق ښکاري.
کله به ټول درته ناکاره خلک ښکاري ګیرو والا به درته ټول ښه خلک ښکاري بې ګیرو به درته ټول مجرمان ښکاري د تسبو والا به درته ټول ښه خلک ښکاري بې تسبو به درته ټول ګنهګار ښکاري نو کله به درته ټول ښه ښکاري کله به درته ټول بد ښکاري چې قرآن دې نه ویلې کله چې ته قرآن ووایې نو تا ته به پته ولګي او ته به بیلتون کولی شي لکه سورې سعد کې اتویشتم آیات کې وایي ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار منگا نیکان و بدان یو شان گرزو منگا متقیان و ناکار یو شان گرزو نندا سے من جدائق پاکشتے نو قرآن تا فرقان ذکروی چه ده بیلتون راولی پا میان ده خلقو که خلق جدا کئی در تخی چه دا صحیح ده دا غلط ده چې په صحیح لار باندې روان دي د قرآن په لار روان دي نو دې صحیح دي او چې د قرآن لارې پرې خود ده نو دې غلط ده لکه سورې جاسیه کې 21 آیات کې ام حسب الذین اجترحوا سیئات ام حسب الذین اجترحوا سیئات ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ام حسب الذين اجترحوا سيئات ام نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم آیا برابر دے ژوند دے مرګ ساء ما يحكمون بد دی آغا چه دی فیصله کئی سمطلب دا جدا جدا دی یو ندی یا دیو جنو دا فرقان ہوئی چه دی بلتون راولی پمیان دا خالق او دا مخلوق کے چه خالق زان لذات دے مخلوق زان لذات دے تو دا مخلوق نا خالق مجوڑا وا چې د خالق صفاتونه راواله او د مخلوق لور کې فرقان ورته ذکر وي چې قرآن نه ویلې نو هغه د خالق صفاتونه رالی او مخلوق لور کوي نو کله یو ته الہ وي کله بل ته الہ وي کله یو ته حاجت روا وي کله بل ته حاجت روا وي او چې کله قرآن کریم وایي نو هغه ته پته ولګي چې نه فرق شته لکه سوره بقره 115 آیات کې وایي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله آیت نمبر 165 سوره بقره تاسو مزا سے وکړئ سورتون نمونه بیات کئی سورتون نمونه چه کلا تاسو یاد کرل نو بیا چه منگا ده سورت نمولن تا تا پتا لگی چه دا سورت فلانای سی پارا که ده فلانی سورت پسه ده ده فلانی سورت نمخ که ده بیا گوتی عدد شی بل آیات را اروی اول که لگ تکلیف بئی بیا عدد شی بیا چه تا پانے وانے نو سورت براو تی سورتونو نمونه اوس تاسو ته ټیم دی نو دی وخت یاد کړئ فاتحه بقره ال عمران نساء مائده انعام اعراف انفال توبه یونس هود یوسف داسې شیخ القرآن الله دې په رحمتونو ولېږي زما یو استادو نو هغه ما ته خبره کوله وی زه هغه زړه مدرسه کې کمره بچاته پای کې دی راو ما چای بخور زه سورتونه مې لیکله شیخ القرآن راغی وی ما ته چې څه کوې کبیره عبدالکبیر نوم یې و وی ما ورته وی چې جی
دا د سورتونو نومونه لیکم چې دا یاد کم. شیخ القرآن به کله کله خپلو شاګردانو سره د ملګرو غوندې ګپ لګو. هسې به ملګرو سره به ګپ هم لګو، مینه به هم کوله. او درس ته چې به کېناست نو بیا به بل شانتې و. سړی به تېرېده، روب یې ډېر زیات و. نو یې ما ته ویل چې څه کې ما سورتونو نومونه لیکم. ویې مړه دا به درله زه ولیکمه او زه ته چای پخه که یو کپ ښه مزېداره. شیخ القرآن به ډېره مزېداره چای یو کپ څښله. ویې زه ته چای پخه که زه درله نومونه لیکمه، شعرونو کې به یې درله ولیکم. نو ویې ما چې ښه ده نو. ویې ما چای باندې کړه او شیخ القرآن کاپي او قلم راواغېستل او چې ما چای ختموله پخوله شیخ القرآن ټول لیکلي وو. نو شیخ القرآن ورته لیکلي وو فاتحه کې دي حمدونه معتبر، بقره کې مضامین څلور بهتر. خلاصه ورسره هم وه. فاتحه کې دي حمدونه معتبر، بقره کې مضامین څلور بهتر. انبیاء والا سره آل عمران دي، نساء په مائده نام اکثر. اعراف انفال توبه کړه د یونس، هود یوسف رات سره دي برابر. ابراهیم کې د انذار د انبیاو، نمونه د عذابونو په الحجر. نحل شو بنی اسرائیل سره په کعب، مریم طه کې دي انبیا سره. په الحج شو مومنون، په نور فرقان، شعرا د نمل شام شورا بهر. القصص د عنکبوت کړه نمونه، روم لقمان سجده کړه واړو سراسر. دې کې خلاصه هم ده. روم لقمان سجده کړه واړو سراسر. شو هزار لکه سبا غوند فنا، د فاتر عذاب نه اوسه په خطر. د یاسین صافات داوا او ګڼه سواد. په دې سکول کې به تختای چې لیکلې نو چا چې به صحیح لیکلې وه نو په هغې به یې سواد ولیکه استاد، او چا چې به غلطه لیکلې وه نو په هغې به یې سب ولیکه لکه غلطه ده. نو مطلب سوره یاسین د صافات داوا سواد وګڼه، صحیح وګڼه چې نفي شرک ده او رد نفي شفاعت قهریه ده. نو ورپسې سوره سواد هم دی، د یاسین صافات داوا وګڼه سواد. مشرکان والا روان دي الزمر. د مؤمن سجده شورا د انبیاو، یعنې مؤمنان سجده وکړي الله ته، په دې د ټولو انبیاو شورا شوې ده، یعنې اتفاق شوی دی. د مؤمن سجده شورا د انبیاو، د زخرف غونته دخان والا کافر. جاسیه شو د احقاف، عاد و سمود، محمد لفتح ورکړه رب اکبر. حجرات د الخروج د کاف داوه ده. زاریات شطور ټوکړې لکه کسکر، چې طلوع کړه د النجم آیاتونو معجزه شو د حضرت شق القمر. د رحمان د واقعې حدید شو نرم، مجادلې نه شو عاجز په الحشر. ممتحنه د صوب بستا په جمعه کې، منافقین به تغابن کړي په محشر. په طلاق د تحریم د ملک امن، قلم حاکه کې معارج بکړي سرور. د بیان د نوح نبی جنتایان، مزمل د مدثر نقو منظر. د قیامت د هر کړیاد المرسلات، د نبا د نازعات اواز مستر. د تکویر نه انفطار تطفیف بنوي، انشقاق بکړي بروج تاریک ببر. سوگالا بشی بچا العاشیا، شی مرقد نبر آپورت الفجر. شی فنا با البلد شمس واللیل، شی زحاب پریچوی شرح صدر. پا اتین اقرأ اقرایات خوشحال اوسا، زیاد بستاشی پدارین و القدر. بئی نکڑا زلزال لرکڑا دا شرک، عادیات غند اقرأ القاری اثر. تکاثر مکہ دا مال دنیا فانی دا عصر کم دے موزہ مکڑا مقرر. دا الفیل نمونے لاڑے دا قریشو، معاون مکڑا چفائز پا کوثر. کافرون نا بائیکاٹ کا نصر ستادے، شو تبت اعضاء اخلاص کرا بہر. الفلق والناس خیر بدی شیاد دا قرآن درد جاریوی دا اخکر. او غطور صورتونی بدای او دا دی خلاصه پکی خلاصه هم دا. ما یو وخت کې د دې تفصیل لیکل شروع کړي او سمنځ پورې مې لیکلی او مصروفیات زیاتې نو بیا پاتې شه. نو سورتونو نومونه چې ته زده کړې او بیا کله زه وایم فلانې سورت فلانې آیات، نو به ډېر په اسانه باندې راوړې او خوند به درکوي، مزه به در. قرآن د خوند کتاب دی، د مزې کتاب دی. خو چې کله یې سړی زده کړي نه، کوهستان کې زه طالب وم
او ډېر ګران ژوند ولته نه خوراک سمو نه اوسېدو ځای و نه بجلي وه او ډېر تکلیف وخت و. نو ابره غار کې دیرو ډاټرا کې نو چې کله به زما زړه تنګ شه نو ما به قرآن واغسته او لرې به یو د غر هغه طرف ته لړم نختارې به وي ځنګل به و نو په ځنګل کې به کېناستم او قرآن به مې کولاو که په چغه به مې قرآن وي یو صورت به مې ووي خو لکه چې طالبان راته ناست دي بس زړه به مې ښه شو دا د خوند کتاب دی او چې کله یې ته زده کړې هله او بیا یې وایي نو بیا ډېره مزه کوي. فرقان ورته ځکه وایي چې د خالق او مخلوق منځ کې فرق ښکاره کوي. لکه سوره بقره آیت نمبر 165 لږ وګورئ. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. بعض د خلقنا غصوب دی چغی نیسی بغیر دا اللہ نا پا مثل دا اللہ باندے یحبونهم كحب الله مینا کئی دا سرا پشان دا مین دا اللہ دا خالق و مخلوق میانس کے فرق نہ کئی مخلوق دا خالق گونتا کردول دے. نو قرآن دا فرق خی چه خالق زان لذات دے مخلوق زان لذات دے دا خالق زان لصفتو ندی دا مخلوق زان لا. دارنگی لگا سورہ شعراء کی آیت نمبر 97 میں کہ چکلا دا جہنم حالت شروع شی نو دی با اریانی بیا او خپلا کی بجاگر راشی دا پیرانو دا موریدانو دا استازانو دا شاگردانو یو بل سر با مشت گریوان شی داولی فرق نو کرے مخلوق او خالق کے فرق نو کرے او یو شانتے گرزو لیو. لکہ سورہ شعراء آیت نمبر 96 ٹک دے مکہ آیت نمبر 96 قالوا وهم فيها يختصمون وہ آئی دی او دی بادے جہنم کی جگڑے کون کی پیران و مریدان بیو بلتولاری استازان و شاگردان باطل پرس بیو بلتولاری. قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين وہ آئی دی قسم بخرائے یقینا نو منگا پا گمراہ خیارہ کی اذ نصویکم برب العالمین کلا چه برابر کروی منگا تاسو دا رب دا مخلوقات سرا منگا دا اللہ صفتنا تاسو لدر کرو و پیر سیب تابعی زدم مولید حال نخبردار ما تارا تردان الہ جوڑ کرے تابعی زدم مولید پسند کدن کرارا سم امداد کو تارا تردان الہ جوڑ کرے. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نصويكم برب العالمين کلا چه برابر کروی منگا تاسو در رب دا مخلوقات سرا تاسو دا منگا دا اللہ صفتون در کریو دانا چلا بخواه اس نشتے اسم شتے اسم دا غزه شرک ختم شوه نده دا شیطان دوکا در گئی چه شرک ختم شو توحید خور شو نور مسئلے کوا اِذْ نُصَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ آنلی گمراہ کری منگلا مگر مجرمانو تاسو مجرمان وی غلط لار امرات خود لے. نو قرآن فرق ذکر گئی بمیند خالق و دا مخلوق کی ذکر ورطا فرقان وی او دا با انشاءاللہ مو بخبر زائنو
حکمت ذکر کرو چې قرآن دا نمولی دے دا نمولی دے دا نمولی دے دارنگی دا قرآن نم دے شفا ذکر دا شفا دا دا مرضونو دا زرو دا زرو مرضونو چې شرک دا بدعاتو مرضی نو داغی علاج دے لکه سورہ بنی اسرائیل دوات آئیم آیات کی ہوئی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ رالیگو منگا دا قرآن ما هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ آغا چاگا شفاء و رحمت دے دا پارد مومنانو شفاء دا رحمت شفاء ورطوی رحمت ورطوی دارنگی سورہ یونس کے وہ 50 آیات شفاء ورطوی چدا شفاء دا یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم سورہ یونس یولسم سپارہ وہ 50 آیات 57 یا ایوہ الناس او خلقو یار فی ندار ایوی رار حاتم بھی یہ رار منادائی ذکر کرا سورة تنبیحات کی یا ایوہ الناس او خلقو وی شئی خلقا تو شئی خلقا عقل و اخلی خلقا ذکر دی خلقا خبر دی نا خبر دی یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم او خلقو تاکیق سرا راغی تاستا پند طرف درفستا سنا وشفاء لما فی الصدور شفاء دادا مردنو چسنو کے پرات دی وہدو ورحمت للمؤمنین اور ہدایت دے رحمت دے پارد مومنانو قل بفضل اللہ وبرحمته بولا دا قرآن شپگ نمونے پہ دے 2 آیاتونو کے ذکر کر یونو میں ذکر کر موعظاتون دے میں ذکر کر وشفاء لما فی الصدور درے میں ذکر کا وحدان سلور میں ذکر کا ورحمتون پینزہ میں ذکر کا فضل اللہ شپگ میں ذکر کا رحمتو ندا شپگ نمونہ دا قرآن آئے پر 2 آیاتون کی اقودل قل بفضل اللہ وبرحمته وائے پیغمبر آپ فضل اللہ برحمت اللہ باندے فضل قرآن توی رحمت قرآن توی فبذالک فلیفرحو فبذالک فلیفرحو ذالکہ ذکر کا مفعول ذکر کا فعل والا حذف کا اور فعل ذکر کا مفعول حذف کا تو پارا تکرار اصل کلام دا سے ہو فلیفرحو بذالکہ فلیفرحو بذالکہ پکار دے چپ دے باندے خوشحال شئی پکار دے چپ دے باندے خوشحال شئی نو انسان خوشحالی کی پا قرآن دے قرآن خوشحال نشا دے وی رضا سمنی ما دے رضو کے دا سر پو دورا کو ما دے رضو کے دا نحوی دے دورا کو ما و طول کار دے غیلہ ورکڑے ونو قرآن لو چتا وقوار کا کنا مسلمانا کن نظر در حال خود اینا تمام کن نظر در حال خود اینا تمام اندری فرصت دو مجهول کدام سلم و قاضی مبارک میں خری رنج در تحصیل منطق میں بری منطق غند در سرا سلم نوے او نوے یاد چھا یاد نشا کن نظر در حال خود اینا تمام اندری فرصت دو مجهول کدام سلم و قاضی مبارک میں خری رنج در تحصیل منطق میں بری چند خوانی حکمتی یونانیان حکمتی ایمانیان رحم بخوان سپر دی یونانیان و علم سربن خطے راشا لگی قرآن موائد قرآن خواندو مگورا کنا
چند خوانی حکمتی یونانیان حکمتی ایمانیان راہم بخوان لوح دل فضل شیطان بشو اے مدرس درس قرآن بگو زرد شیطان دا بولو نوینزا مولئی سے براشل قرآن مو آیا مدرسا دا قرآن درسو مو کچھ دے دا خون خبر شی فبذالک فلیفرہو قل بفضل اللہ وبرحمته فبذالک فلیفرہو هو خیر مما یجمعون دا غرد دا غنا چھ دی جمع کئی خلق گرزی چاندو پسے روان دے یو ملک پرے نخودا دا قرآن درس نا پاتے دے خلق گرزی سوالونو پسے او دا قرآن تے نا پاتے دے و داغین دا دیر غورو سڑیا و خیر مما یجمعون دا قرآن غرد دا غنا چھ دی جمع کئی امام نصفی رحمت اللہ علیہ دل دے اور روایت ذکر کرے من هداه الله للإسلام وعلمه القرآن چالا اللہ اسلام نصیب کا قرآن و توحید من هداه الله للإسلام وعلمه القرآن ثم شکل فاقا اور بیاغ اخبلا لگا خلق تخیار گئی زان خوار خیار گئی كتب الله الفقر بين عينيه الى يوم يلقاه اللہ بدا بدن دی باندې فقر تر مرګ پورې لیکي چا چې خپل الله ولا علم د قران ورته هغه پرې خدا او ګرځي مخروز دی چاندي دی سوال له روزانا ټول عمر خواري چې ور سره کېني نو دغه بل خبرې نه مونږه مخروز یو په مونږه قرضا دا ټول عمر بل باندې قرضای تا د خدای کتاب د سپک کتلی تا به الله سپکای د خدای کتاب د پرې خدا او تبل زما سره روان شي فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون دا غره دا غنا چې دی جمع کوي نو قران کریم ته شفا وي دارنګ قران ته د قران نوم دی مهیمن زکدان نگهبان دی په ټولو کتابونو مصدقا لما بین یدیه و مهیمنا علیه سورہ مائدہ کی وہ سب اجتماعات کی ہوئی دارنگی دا قرآن نوم دے صراط مستقیم لگا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ سورہ انعام کی یا اصل 53 اجتماعات کی صراط مستقیم ورتویدان نیغ لار دا یو سر درین دارنگی دا قرآن نوم دے حبل اللہ دا اللہ رسائے چدا دا اللہ رسائے دا اللہ پڑے وے نو که کوئی تا پریوتے دا پڑے انیو چه بدے راو خیجے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سورہ آل عمران یو سر درین آیات وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا منگل لگوی دا اللہ رسائی باندی ٹول متس نسکی گئی دا اللہ دا رسائنا مپری دی دا اللہ پڑے مپری دی دا اللہ رسائی دا اللہ رسائی دا اللہ پڑے اگر پری دا ما پاگی کلکشا دگا سی دا قرآن کریم دوش پیتا نمون دی او علی عرفان کی حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو دغا سے الواد السیب کی اغا ذکر کری دی اغا نمون داراوال او دی کی زان دا حکمت اسماء القرآن فی القرآن پدی باندی محمد بن احمد العدوی نور کتابنا لکلی دی اسماء القرآن فی القرآن چه نمونه دا قرآن کریم با قرآن کی او دا آغی حکمت چه دی دانوم ولی دی دانومی ولی دی نو دا دیر نمونه دلالت کئی پا دیرو صفتونو باندی چه داغی نمونگا مشت نمونه خروار ذکر کرل سڑے چه غنم خرسی او اغسطون گئی نو اغاو توی غنم سنگ دی نو آغا بمبو بوجائی کی درن کی او سو دانے تراؤ باسی وہی تاسی دی
دا مش نمونه خاروار من تاسو ته ښیو دا چې یو ذکر کې بیا کافی وخت غواړي طریقه درته موږ وښیو نور بیا چې الله د علم نصیب کړي نو بیا ځان له به ګورې او مطالعه به کې. دویم تعریف د قرآن کریم تا ته څوک وایي چې ته چېرته تللی وې ته ورته وایې پنجپیر ته تللی وم سله یاره قرآن زده کولو وتلی وم قرآن مې وی دا قرآن او د نورو کتابونو کې څه فرق دی نو ته هغه تعریف د قرآن کریم به ورته کې چې قرآن کریم کوم علما تعریف کوي هغه وایي عربی لا ریب فیه په عربی ژبه کې دی شک پکې نشته انزله الله الی محمد صلی الله علیه وسلم الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالیږلی دی بوحی جلی په وحی جلی باندې الفاظ او معنا دواړه وهو المنقول الینا نقلا متواترا او من ترا نقل شده په نقل متواتر نبی علیہ السلام نه صحابه ذکر غنتا غین تابعین او د غین تبع تابعین او د سرات المکتوب فی المصاحف لیکل شوی په صحیفو کې نو پښتو کې قرآن کریم هغه کتاب دی چې الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالیږلی دی په عربی ژبه کې په واضحه ژبه کې په واسطې د جبریل امین باندې او موږ ته را نقل شوی دی په نقل متواتره او صحیفو کې لیکلی شوی دی. دا تعریف قرآن کریم په خپله باندې کوي ځای په ځای باندې خو یو ټوکړه یو ځای ذکر کی بڑا بل ځای ذکر کی بڑا بل ځای ذکر کی لکه اول د بقرې کې وایي الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه دا کتاب چې دی د الله د طرف نه راغلی او دې کې هیڅ شک نشته. سورہ هود اول کې وایي کتاب احکمت آیاته دا کتاب دی چې مضبوط دي د دې دلایل احکمت آیاته شیخ القرآن نور الله مرقده په معنا کولا احکمت آیاته مضبوط دي دلایل د دې ځکه د شیخ القرآن په ترجمه کې کمالو هغه داسې با محاوره ترجمه وکولا چې اشکال به حل کو ستوای کتاب احکمت آیاتو محکم دی آیاتونه ده نو بیا دا اصول فقه والا چې تقسیم کوي محکم دی متشابه دی او دا دی او دا دی نو بیا هغه نشو احکمت آیاتو ټول ته محکم ویلي دي دا تقسیمونه پکې څنګه شیخ قرآن با معنا کول مضبوط دي د دلایل اور دی که بل سنشی دارتلی چه کمزوری دلائل پا کمشتی مضبوط دی دلائل او دا با انشاءاللہ زپا خپلو زائنو دارتا بیا خیم رضیت التراجم کے پا دی طریقہ باندې ترجمہ دا چاہیک اشکال ختمی گی احکمت آیاتو مضبوط دی دلائل ہم دارنگی سورہ یوسف اول کی وئی تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتونه د کتاب واضح دي واضح دي پټ پنا بګی نشته دارنګي سورہ سعد یو کم دیر سمایات کی وی کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکروا اولو الالباب چې الله را لګلې سورہ کاف اول کی وی الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الله را لګلې کګواله پکې نشته سورہ طه درې میات کې تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الله را لګلې
دا اللہ طرف راغلے سورہ زمر بے آیات کوئی انا انزلنا الیک الکتاب بالحق منگا تا ترا لے گلے دے پرشتیام را لے گلے دے نو انزلہ اللہ لا ریب فی نو سورہ سجدہ اول کی ویو تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین لا ریب فیہ من رب العالمین شک بکی نشتے چھ دا اللہ دا طرف نہ راغلے دے سورہ تور کی وی والتور و کتاب مسطور کتاب لکلے شوے صحیفو کی لکلے شوے دے و کتاب مسطور نو دا طور چرا جمع کے آیاتونا و سوچ پکیو کی نو دا قرآن تعریف دا دے چھ داغا کتاب دے چھ اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پواسطے دے جبریل امین باندے را لے گلے دے پوازح جبا کے شک پا کی نشتا چھ دا اللہ دا طرف نہ دے دلائل مضبوط دی او دا تعریفونا قرآن کریم بخبلا ذکر کئی نو کدا بطیو آیات کے سوچ کے نو تو گوری چھ بدی کے دا قرآن تعریف خو نہ کئی نو پائی کے بعد قرآن تعریف کئی لگل آیاتون چھ ما درتا ہوئے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق تا تو سو کوئی چھ بدی آیات کے سوئی وعدی کے تعریف دا قرآن کریم ذالک الکتاب لا ریب فیہ دی آیات کے سوئی تبادی کے تعریف دا قرآن کریم کلمہ حکمت دا نزول ذکر گئی تا سوچ کے یو آیات کی نتبہ پوئی گی چھ بدی کی حکمت دا نزول دا قرآن کریم بیانی چھ قرآن صلی اللہ علیہ نتا تبقى حکمت بیانی لگا سورہ ابراہیم اول آیاتو گو رہی سورہ ابراہیم اول آیات نوال دے حکمت دا نزول دا قرآن کریم حکمت دا نزول دا قرآن صدے اخراج الناس من الظلمات الى النور ظلمات بیا اور ظلمات العوائد الفاسدت الزائعات الشرکیت والکفریت والبدعیہ اگر تیاری دا اغین سڑے رنا تراؤ باسی تیارد شرک تیارد کفر تیارد بدعاتو تیارد رسوماتو داغین سڑے رنا تراؤ باسی لگا سورہ ابراہیم اول آیات نوارتا ذکر کئی چھ قرآن را لے گلے صد پار را لے گلے دید پارا چھ خلق دا تیارینا رنا تراؤ باسی اخراج الناس من الظلمات الى النور وکل خلقو دا تیارونا رناگانو تا چھ قرآن نہیں ویلے نو تیاری کی پروتی او چھ قرآن ہوئی نو رنا تراؤزی دیار لسمسی پارا سورہ ابراہیم اول آیاتو گورے الف ہوا کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور کتاب تنوین للتعظیم لو شان والا کتاب منگتا ترا لے گلے کتاب انزلناه الیک دا لو مقام والا کتاب منگتا ترا لے گلے سلام را لے گلے لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا ندی ویلی دیلا میرا لے گلے چرس خاد دا گوڑے او صابون سرے کی دا ندی ویلی چھ دیلا میرا لے گلے چھ ناویلے پلاس یور کا چھ بخت ورشی دا ندی ویلی دیلا میرا لے گلے تو پہ قسمون اکرا دا ندی ویلی دیلا میرا لے گلے تو پہ اٹھون والا نہ دینا میرا لے گلے دے کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا کی کتاب منگا تا ترا لے گلے دے
دیر بارا چوک کے خلق لرال تیارون رنا تا دیر ان قرآن را لے گلے چھ خلق تیارون رنا تا راو باسا تیارین راو باسا رنا تا نو چھ تو قرآن و تاوہ یا غد تیارین راو نو تا دا قرآن حق نلے ادا کرے یا بتختی ہو یا براوزی یا بکیگی یا سڑے ہو یو زومی کلالو بل زومی زمیدارو نو اگا زمیدار زوم کرتلے ہو چکر لا نو بچائی تا پوس لی پوئی نا بشما چلان نو اگا زمیدار زوم و طویبی یار جی اخ سڑے ہو وی دعاو کا چکوائی بارانو کی للمدا فصل میں اچیگی ٹول باران نشتے دعاو کا چکوائی بارانو کی نو اگوی خدا نو اللہ سجد کا خواہ تا بارانو کیا واللہ اللہ مجراری آنو لا تجلا دعای اکڑا اگا کودال کرا چلاڑ نو کودال پجا جوڑ اکڑی وا پجا پیجا نہیں دا لوگی چی دا خاٹی جوڑ کیا بیان نوار دا کیلی اچوڑ لتا نو اگا دا خاٹی چی اللہ اچوی نینا دا پجا ہوئی نو اگا پجا دا اکڑی وا نوار دا لوگی ایخیو چی اچھی اوریاد راگلا نو هغه ته یې چې دعا وکړه چې خدای باران ونه کړي ځکه که باران شو د لوښي به مې ټول بیا خراب شي نو هغه بیا لاس اوچت کړو اللهم اجعل ريحا ولا تجعل رياحا او دعا یې وکړه خدای ته باران مه راولې ورېدې لرې کې کور ته راغې ښځې ورته ویې چېرته تللی وې یاره تللی وم ما لږ دا بچو تپوس به وکړم دواړو زومانو ته ښکاره شوم نو هغې ورته ویې څنګه خیر و ناغو تا یو خیر دا یو کربخر دی یو کربخر دی دکا که باران نشو نو کلال غرق شو او که نشو نو زمیدار غرق شو یا او بکیگی یا با دا تیارین رونا تراو دی یا با تخت خانه خوک استادا ہوسو که تخت دا نن نا تختا چیزای خالی کیگی او که نر تیارین زانو باسی نو بیا بزان ٹنگے بیا به داسې نه وي چې ته به وایږي نې زما د مرزای کار به وي بل چې زه څه وایم هغسې به وي موږ به خپله وایو که ته یې منې او که نه کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا کتاب را لېږلی موږ دې لره تا ته دې پاره چې وکړي خلکو لره د تیارونو رڼا ته دیلا میرا لگلے چھ خلق بل تیارون رنا تراؤ باسی تیارے دو شرک نبی توحید تراؤ باسی تیارے دو رسومات باطلاؤ نبی صحیح لار تراؤ باسی تیارے دو ظلمون نبی انصاف تراؤ باسی قرآن دا سے لفظ ذکر کر چھ ٹولو لا شامل لے ظلمات اور نور دیو بالمقابل ذکر کر یو بکیگی لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد فحكم درد دائبان دے الى صراط العزيز الحميد لارد غالب استعالی شوی ذاتا حکمت نزول دا قرآن کریم تو تقریر کے بیان کے نتبدا نہیں تو قرآن کو لاؤ کے چکم آیت دمخی لراغے کے بسو چکے چې دی کې سوی او بیا به په هغې شروع وکړي دا آیات دې ووایي نو ته به وایي ایماندارو ستاسو مخکې ما د سوره ابراهیم لومبی آیات وایي په دې کې الله موږ او تاسو ته څه وایي نو په دې کې الله موږ او تاسو ته وایي چې ما قرآن رالیږلی دی او دې لپاره مې رالیږلی چې خلک د تیارې نه رڼا ته راوباسه نو دا تیاره څه مطلب شپې نه لرې که ورځ دې راوله نو شپه خو همیشه راځي د پیغمبر وخت یې وم او د هغې نه مخکې وم او وروسته هم دا یو تیاره حسي ده یو تیاره معنوي ده تیاره معنوي دا ده چې عقیدې تیارې د عمل تیارې د معاشرې تیارې نو د هغې نه خلک راوباسه او رڼا ته یې راوله نو تیاره څه ته وایي او رڼا څه ته وایي نو په دې به شروع وکړي
نو تبا تا تا بیا خطبات و کتو تا جدی چه خطبات فلانا و غیو غرب غرولی خطباتو تا دی جدی چه تا غا گورا او خوش آوازای جوڑو و غمیاو دغه تقریر نی تقریر دای چې سړی پوهه کا په مطلب شیخ القرآن الله دې رحمتونه ولېږي ساده لهجه وا خود آغا تقریر به دور مؤثر چې چا به واورید نو هغه به بیا ځان قربانو هغه به دور مؤثر چې هغه به بیا زړه نه وته نه ما چې کوم تقریرونه د شیخ القرآن اورېدلي دي نو ما ته اوس هغه کیفیت یاد دی چې شیخ القرآن به څنګه ناستو شیخ القرآن به څنګه ګوته اوچته کړه شیخ القرآن چې به دا آیات وي نو څنګه د هغه هیئت به څنګه و هغه داسې نقش شوي دي ځکه هغه به خلوص و کله چې ته قرآن باندې پوهې او بیا ته قرآن وایې نو بیا به خوند کوي نو حکمت د نزول د قرآن سورہ انعام لگو گو رئی سورہ انعام کی ہم ذکر گئی یو 50 آیات 51 وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ حکمت نزول د قرآن انذار خلق او یاروا د غلطو کارونه حکمت نزول د قرآن تبشیر زیر ورکا آغا چالا چغی بسام اللہ روان دی ستا پر تقریر کی باندائی خلق با تیارین رنا تراؤ باسی غلط و عقیدو باندے برد کے صحیح لار بہتا خی تب یارول کے نو جسوک شرک گئی د شرک تعریف باو کی شرک با بیان کی شرک دیتا ہوئی اور بیادے او یارے چې چا شرک وکړ عقیده یې د شرک شوه نو نکاح نه کېږي اولاد حرامیان پیدا کېږي ښځه پې طلاق کېږي یری دی دا نه چې هر چاته به ښه سړی وای او تبشیر به ورکې زیری به ورکې چا چې عقیده سمه شوه عمل سم شه نو الله به جنت ورکوي الله به خوشحالۍ ورکوي ستا تقریر به دای دانا جتا با کسا شروع کیا ایک تا یہودی ہے اس کی تھی ایک بیٹی ہو کسا با یہودی شروع شی کسا با اخلاق شی 2 گھنٹے با تقریب شی سرے با پدی پوانی شی چرا سشے ہو دسو ہوئی دسو مسئلہ بیان کرا با خوگ آواز ہو با شروع خوگ آواز خد دا خدا نعمت تے خو پا خوگ آواز سے دا قرآن اگا اصل مقصد ہم آئے نو بیا خوان گئی نو دلتی اللہ حکمت نزول د قرآن انذار تنذیر چه اویا و خلق وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم اویا روا پدی قرآن باندې هغه کسان چه یریگی چه پورتا بکرشی رب دیتا لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع نبی دی لرا بغیر دا اللہ سوک دوست ولا شفیع او نسو خلاصون کے شفاعی شفاع بمانا دا خلاصون شفیع تم شفیع زکوئی چدے سڑے خلاصی شپارس گئی سڑے خلاصی لیسا لهم من دونی ولی ولا شفیع نبی دی لرا بغیر دا اللہ نسو دوست او نسو خلاصون کے لعلهم یتقون خامقا چلیزان بچ کی دو شرکنا وَلَا تَدْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مرگری پرے ندے گونے اسنا چھ مرگر معاہد پرے دے داغی مجلس او داغی مرگرتیاں پرے دے وَلَا تَدْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ مکہ گواز درگید دائینا دائی مرگرتیا پرین دے اسنا چھے اجزان طالبان موحیدین اگا پریدے مالدار پسی گرزے
ولا تعدو اینا کانهم مکہ گواز درگد دینا. نو دا قرآن حکمت اغا تنظیر دے یرول دی. سورہ شورا 25 سپارہ آیت نمبر 7 وہ میات وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا دارنگی وحی اگرمنگا تاتا دو قرآن بو حجہ جوابان دے. این ربی کے معنی دو وضاحت المثال کے سیوتی ذکر کری دی. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا دیر پارا چوی ارے کلی والا چاپیر دنیا. دیر پارا چوی ارے ام القرآن کی والا ومن حولها آغا سوچی چاپیر دین دی تنذر ہے ویلے. وی ارے کلی والا چاپیر دنیا و تنذر یوم الجمع لا ریب فی فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. یو ڈالا بھئی بجنت کے اور بلا ڈالا بھئی بجہنم کے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. یو ڈالا بھئی جنت کے اور بلا ڈالا بھئی بجہنم کے. وی اروا ودو خواہی دے شرع کرتا ہوں یارے گا اللہ سرا بلسوک شریک مگردہ گنی زائبہ دی جہنم شی اللہ ولی جہنم تاور گئی. دارنگی سورہ آراف دو میات کتاب منزل الیکا فلا یکن فی صدرک حرج من دا کتاب را لے گلشوے تاتا فلا یکن فی صدرک حرج من ندشی پسینستا کی تنسیات دید بیاننا تنگی گا ما قرآن بیانو اور قرآن پہ بیان باندی تنگ نشیر. وَلِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ دیر پارا چویارے پدی باندی مخلوقات وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ پند و نصیحت در پارد مومنانو. قرآن در تواغی مخلوق تا قرآن بیان کا وی ارود اللہ در دشمنانا وی اراد شرکیاتنا وی اراد بدعاتنا. دارنگی سورہ نمل اول گو رئی سورہ نمل اول آیاتنا نولسم سپارہ نوال دوئی تبشیر زیری بو مور کے توازین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین. تلک آیات القرآن و کتاب مبین دا آیاتنا دا قرآن دی کتاب واضح ہدی و بشری للمؤمنین ہدایت دے زیر دے دبارہ دا مومنانو. گردن دے بشرا ہوئے ہدی و بشری للمؤمنین ہدایت دے و بشری للمؤمنین زیر دے دبارہ دا مومنانو. زیری ور گئی جنت بدر گئی خوشحالی بدر گئی نعمتون بدر گئی خودی کتاب سرزانو تڑا. علامہ ابن قیم ذکر شکایت کی اگوئی نبذو کتابک من ورائی ظہورہم وتمسکو بزخارف الحزیانی. نبذو کتابک من ورائی ظہورہم وتمسکو بزخارف الحزیانی. ستا کتاب اللہ شاعتا گرزو بیہود خبر باندی منگو اللہ گلدا. فالعلم قال اللہ قال رسولہ قال صحابتهم العرفانی. علم گواگو چھے اللہ ویلے ہو پیغمبر ویلے ہو کلام اللہ ہو پیغمبر ویلے ہو صحابہ ویلے ہو. فالعلم قال اللہ قال رسولہ قال صحابتهم العرفانی. علم آؤ چھے اللہ ویلے ہو پیغمبر ویلے ہو صحابہ ویلے ہو. نو دا خدای کتاب شاعتا گول دو. اسماء دا قرآن کریم تعریف دا قرآن کریم حکمت دا نزول دا قرآن کریم دا دری من ذکر کرل. چی آیات کے سوچ کے تباگوری جدی کے دا قرآن تعریف کئی
نو چې هغه نی نو ته به ګورې دې کې حکمت د نزول د قرآن خو نه ذکر کوي نو ته به وګورې هغې کې به حکمت د نزول د قرآن او حکمت د نزول چې بیانوي نو دا به خلق د تیارو نه رڼا ته راوباسه دا به خلق ویروه د غلطو کارونو نه شرک نه بدعاتو نه رسوماتو نه ظلمونو نه تبشیر به زیری ورکا چا چې د خدای کتاب ومنه او د خدای تابعداري وکړه نو جنت به الله ورکوي نعمتونه به ورکوي خوشحالۍ به ورکوي د تکلیفونو په بدله کې به ورله ډېرې خوشحالۍ او نعمتونه ورکوي نو یا به تعریف د قرآني یا به حکمت د نزول د قرآني که دا نه نو بیا به ته آیات کې سوچ کې نو د چا سره به خطاب کوي خطاب به کوي یو ډله به او به مخاطب کی او هغوی سره به بحث کوي بحث به دای کله به په هغوی رد کوي کله به د هغوی نه تپوس کوي کله هغه بیا په خپل ځای وایو چې خطاب کوي نو دوه ډلو کې به یوې سره کوي یا منقاد سره یا غیر منقاد سره تابعدار سره یا هغه چا سره چې هغه تابعدار نه د الله چې تابعدار نه نو هغه څلور ډلې دي یو ډله ده المشرکین مشرک دویمه ډله ده اهل کتاب او پای کې دي یهود درېمه ډله ده نصارا او څلورمه ډله ده منافقین نو یا به خطاب کوي د مشرک سره یا به خطاب کوي د اهل کتاب سره نو اهل کتابو کې بیا یا د یهودي سره یا د نصرانی سره او یا به خطاب کوي د منافق سره نو که منقاد سره خطاب کوي مؤمن سره نو هغه ځان له طریقه باندې دی که د غیر منقاد سره کوي نو یا به د مشرک سره خطاب کوي یا به د اهل کتابو سره خطاب کوي یا به د منافقینو سره خطاب کوي اوس چې د غیر منقاد سره خطاب کوي د مشرک سره کوي نو څنګه به کوي نو ته به آیات کې سوچ کې چې دې آیات کې خطاب د مشرک سره دی خو مشرک ته څه وایي کوم قسم مشرک باندې رد کوي نو مشرکینو اقسام او د شرک اقسام هغه به انشاءالله سبا وایو لا پورا عدد نه ستړي کېږئ به زه به نه ستړی کېږم خو تاسو به ستړي کېږئ نو په دغې به اکتفا وکړو خو سبق چې نن که مو ویلی شي نو دا سبا ته مو پرېږدئ دا یادوي که سبا ته هم پرېښودو که بیا نه شئ یادولی ماسخوتن تکرار هم دلته کېږي په نورو ځایونو کې به هم کوي نن به انشاءالله مومن ګل تکرار شروع کوي نو تاسو تکرار له ماسخوتن موږ له ځان را رسوي تکرار به کېږي خپله ځان له هم یو ځل دوه یادوي اړوي بیا چې کوم ځای اشکال یې هغه په تکرار کې تاسو به حل کېږي او انشاءالله زموږ به درته دعاګانې هم کوو سبحانک